जी قدرمندو خوږو اوریدونکو د پروګرام په دې سلسله کې زه شیراز احمد سعید تاسو ته خوش آمدید وایم ښه راغلاست وایم د پروګرام پروډوسر دی محمد امین بنګش قدرمندو خوږو اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې موږ خبرې کوو د پروګرام په دې برخه کې موږ خبرې اترې کوو د حکومت له طرف نه چې کوم ډیډلاین ورکړل شوی و چې د اکتوبر د 1 نیټې پورې هغه خلک کوم خلک چې په غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې میشته دي هغوی د خپل ملکونو ته واپس لاړ شي که چېرې داسې ونه شوه یا په غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې چې کوم میشته خلک دی د هغوی خلاف به بیا د نومبر په اولنۍ نیټه باندې کریک ډاون کیږي دغه حوالې سره پروګرام کې خبرې اترې کوو ما سره پروګرام کې موجود دی سینیر صحافي ثاقب سعید هغوی سره به په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو چې د دې اثرات به څه وي یا آیا کوم خلک چې خپل ملکونو ته واپس ځي هغوی خپل د ملک په معاشي صورتحال کې په معاشي حالات کې کوم قسم کردار چې کوم دی هغه لوبولی شي ثاقب ډېرې مهرباني چې مړه د قیمتي وخت راکړو له پاکستان د قیمتي وخت راکړو اولنۍ پوښتنه به نه همدغه کوم چې سوال تقریبا پاتې شوي د پاکستان د طرف نه چې کوم ډیډلاین ورکړل شوی و هغه خلکو ته کوم چې په غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې میشته دي چې هغوی د خپل ملکونو ته واپس لاړ شي تاسو سره څه تفصیلات دي څه به سره شریکول غواړئ مننه شیراز اصل کې د وفاقي حکومت چې کوم دی هغوی دا په یو میټینګ کې فیصله وکړه چې پاکستان کې څومره غیر قانوني خلک دي نو هغوی د دې میاشتې اخیری تاریخ رسي هغو ته ډیډلاین ورکړو چې د دې میاشتې اخیری ورځې رسي تاسو دلته کې سټې کولی شئ خو د بلې میاشتې اول تاریخ چې کوم دی یکم نه هغو خلکو خلاف به کریک ډاون شروع کیږي خو اول خبره دا ده چې په پاکستان کې ټولو نه زیات غیر قانوني یا د نورو ملکونو میشته خلک چې کوم دي هغه څوک دي نو دې طرف ته که مونږ وګورو نو زیاتره افغانان چې کوم دي هغوی راغلي دي هغوی 40 کله نه زیات ټایم وشولو چې هغوی دلته کې موجود دي نو دې نه پاس بیا دا سوال پیدا کېږي چې دلته څومره افغانان دي نو دلته کې 37 لاک تقریبا افغانان چې کوم موجود دي هغه پاکستان کې دي د 10 لکه او 10 لکه افغانان چې کوم دي هغه په پاکستان کې دي د UNHCR چې کوم نمبرز دي هغه کې صرف 14 لکه مطلب 13 لاک چې کوم خلک دي هغه ريجسترډ دي نو دې نه پاس تا یو سوال داسې کیدل شي چې د ريجسترډ خلک چې کوم دي 2 لکه کم قسم ته مختلف قسمونه دي نو 2-3 قسم ته خلک دي دلته کې چې کوم افغانان پاتې یو خو دي د POR کارډز چې کوم سره دي دا هم دا ريجستر شوي دا د پاکستان حکومت او د UNHCR چې کومه عالمي کوم دا تنظیم چې دی یا اداره چې کوم دی د دوی یو معاهده شوې وه چې هغې معاهدې لاندې کم خلک رجسټرډ شو نو هغو ته POR کارډ ورکړلو په پاکستان کې چې دی UNHCR او پاکستان سره رجسټرډ دي نو دی چې کم دلته کې ستوګنه ده دلته کې پاتې کېده دي نو هغوی ته لکه هغه یو قسم ته رجسټرډ دي بل قسم چې کم دی هغو ته کم خلکو سره چې بل قسم والا کارډ دی هغو ته وایي ACC کارډ افغان سټیزن کارډ دا هغه خلک دي چې هغه دلته کې لکه افغان شهري په تور باندې رجسټرډ دي او پاکستان حکومت ته دا پته ده چې دا خلک چې کم دي دا د افغان نیشنلز دي دریم قسم په پاکستان کې دا هغو افغانانو ده چې کوم سره نه POR کارډ شته دی او نه ACC کارډ دی هغې مقصد دا ده چې دا د POR او ACC کارډ چې چا سره نشته دی هغه ټول غیر قانوني دي او په 28 لکه خلکو کې صرف 14 لکه چې کوم دی هغه سره دا 2 قسم ته کارډ دي او نور چې کوم باقی پاتې کېږي هغه ټول غیر قانوني دي ها ثاقب دا ته وایي چې لکه دومره خلک یعنی 10 لکه افغانیان چې کوم دی هغه پاکستان کې میشتو ظاهره خبره ده پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی کوم هغې ته وګورو معاشي حالت زموږ ستاسو په وړاندې دي هغې نه باوجود د دومره خلکو پاکستان کې پاتې کېدل دا هم یو ډېر غټ کار دی یو ډېر د احسان خبره ده په زموږ ګاونډي هیواد افغانستان باندې دغه خلک چې بیرته خپل ملکونو ته واپس ځي څه ګڼي دو بالته کې د خپل د ملک په معیشت کې څومره کردار ادا کی او د افغانستان چې کوم معیشت ته کوم معاشي حالت دي د هغې ښه کولو لپاره به د کوم رولز وي هلته کې بالکل اصل خبره چې کومه ده هغه د معیشت دی هغې وجه دا ده چې دلته کې چې کوم افغانان پاتې کېږي هغې وجه دا ده چې دلته کې د پاکستان معیشت چې کوم دی هغوی دا سوچ دی چې دلته کې موږ ته بهتر روزګار او د کاروبار مواقع چې کومې دي هغه د افغانستان په نسبت دلته ښې میلویږي خو
دلته کې مسله دا ده چې پاکستان اوس د نږدې یو کال دوه چې یا دوه درې کاله چې شولو دلته د پاکستان خپل معاشي حالت چې کم دی هغه کې هم څه لږ مسایل دي نو هغې د وجې نه او دلته کې د ډالرو چې کم سمګلینګ چې کم دی هغې کې هم دا ویل کېږي مختلف ریپورټس چې ده کې د افغان کم خلک چې دي دلته کې هغوی پکې ملوث دي یا هغوی لاس دی پکې د سمګلینګ کې او بله خبره دا ده چې په نږدو ورځو کې کله چې وزیر داخله چې کوم پریس کانفرنس وو هغوی وویل چې د پاکستان کې چې کوم د بدامنۍ پیښې کېږي هغو کې زیاتره خلک چې کم دي چې کم پکې ملوث دي هغو تعلق چې کم دی هغه د افغانستان سره دی دغې وجې نه دا فیصله چې دا کومه وشوله هغې نه پس د پاکستان ادارو دا فیصله هم کړې ده او ادارو ته دا ویل شوي دي چې دلته کې چې کم غیر قانوني افغان دي هغو جیو ټیګینګ مطلب دا دی چې دوی کاروبار کم ځای کې کوي دوی پاتې کېږي کم ځای کې دوی د ستوګنې پاستې ځای چرته کې دی او چرته کې دوی کاروبار یا کوم دی چې کوم هغه د پاتې کېدو سیستم دی یا د کاروبار سیستم دی هغه چرته کې دی نو هغې باندې هم کار شروع دی او اوس پاکستان چې کم دی دا فیصله کړې ده خو دې کې یو اهم مهم خبر دا دی چې د UNHCR طرف نه هم پاکستان ته دا ریکویسټ او دا یو قسم ته سوال کړی شوی دی چې پاکستان چې کم دی هغه د لږ د ستر زړه مظاهره وکړي او کم دلته کې چې رجسټرډ خلک دي یا کم چې دلته کې نور دلته پاتې کېږي نو هغوی ته د لږ ښه طریقې سره سلوک ورسره ښه کوي ځکه چې دا خلک چې افغانستان نه هم راغلي دي نو دوی ډېر په مشکلو حالاتو کې راغلي دي بیا هم د حکومت طرف نه دا هم ویل شوي دي چې کوم کسانو سره ویزاز دي کوم سره پاسپورټ دي کوم سره چې کوم هغه ضروري ډاکومنټس دي د هغوی خلاف په څه قسم کریک ډاون نه کېږي خو هغه خلک چې کوم پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې میشته دي دا کریک ډاون به د هغوی خلاف بالکل د پاکستان د اطلاعات او نشریات چې کوم وزیر دی هغه هم په خپل پریس کانفرنس کې دا ویلي دي مرتضی سولنګي صاحب دا ویلي دي چې دلته کې چې کم خلک چا سره چې کارت دی هغه ACC کارت دی یا POR کارت دی مطلب څه نه څه هغوی سره رجسټریشن شته دی نو هغوی ته به څه نه شي ویلی خو هغه خلک چې کم هغو سره هیڅ ریکارډ نشته دی غیر قانوني طور باندې هغوی پاکستان کې پاتې کېږي نو هغوی خلاف به د دې میاشتې اخري تاریخ نه پس ایکشن کېږي او هغوی به هغه نه پس بیا پولیس بیا ګرفتار کوي یا به ډیپورټ کوي خو هغوی خلاف به څه نه څه کاروایي لازمي کېږي څنګه دا څنګه چې خپل خبرو کې تاسو خبرې وکړئ چې د ادارو ریپورټ تر مخه دلته کې څومره غیر قانوني کارونه کېدل یا ټارګټ کلینګ شو دا شان نور قسم په هغه کې غیر ملکي چې کوم دی هغه انوالو وو زموږ په وړاندې تېر څو ورځې مخکې پېښور یونیورسټۍ کې هم دا شان یو قسمه پیښه راغلې وه د بدامنۍ چې هغې نن هم د په ټي وي چینل باندې موږ راتله چې په هغې کې هم افغان شهري چې کوم دی هغه ملوث دي دغه شان پیښو کې آیا د افغان شهري ملوث کېدلو بنیادي وجوهات څه کېدلی شي ګورئ یو خو تاسو ته پته دی چې د پاکستان کې تیرو لسو کالو نه هم زیات شولو چې د بدامنۍ پیښې چې کمې دي هغه شروع دي بل د پاکستان او د افغانستان خپله کې تعلق چې کم دی هغه هم خراب شوی دی درېیمه وجه دا ده چې په افغانستان کې څه ټیم چې امریکا وه هغلته کې نو هغلته کې هم دا پیښې مختلفو تنظیمونه وو هغوی دا کیسې کولې خو د هغې اثر چې کم دی هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی په پاکستان باندې پرېوتلو نو د وزیر داخله خبره چې تاسو ته ما وکړه د هغه ووی چې په پاکستان کې چې آخري په یو څو میاشتو کې کمې خودکش حملې شوي وي هغو کې 14 خلک کسان چې کم وو چې کم ملوث وو هغو تعلق د افغانستان سره وو بله خبره په اوس څو ورځې مخکې د مونږ نارت ایریاز چې کم دي هغلته کې یو بدامنۍ پیښه شوې وه نو هغې کې هم کم خلک چې پکې ملوث وو هغه د افغانستان سایډ نه راغلي وو هغې باندې د پاکستان موقف چې کم هغه ډېر سخت او پاکستان چې کم دی د افغانستان حکومت سره دا خبره بار بار اوچته کړله چې تاسو طرف نه د افغانستان طرف نه چې کم خلک راځي او پاکستان کې د بدامنۍ پیښې کوي هغه پکار دی چې افغانستان هغه خلک ریسار کړي او هغوی پوه کړي چې د تاسو چې کومې د بدامنۍ پیښې دي دا په پاکستان کې ما کوي بلکې خپل کنټرول کې پاتې کوي بله وجه دا ده چې د افغانستان او پاکستان چې کوم یو مایند سیټ دی افغانستان کې دا هم دی د افغانستان ځینو خلکو دا سوچ دی چې د افغانستان کې چې کومه بدامنۍ ده هغې کې د پاکستان څه نه څه لاس لازمي شته دی او بله خبره دا ده چې د بدامنۍ چې زیاتره پیښې کېږي د کې
د انډیا لاس هم دی او څه فاینانشل خلکو ته څه فواید هم ملويږي. نو دا ډیر زیات مختلف قسم دا د افغان خلکو چې کوم سوچ دی کنه هغه چې وی په افغانستان کې چې کوم بدمنی د دغه پلاس د پاکستان په شاله پاکستان لاس دی دا خو سراسر به بنیاد یو قسم د پاکستان باندې هغه تور لګوي الزام لګوي ځکه دا څه قسم په سرګرمیانو کې پاکستان نه ملوث. البته چې په افغانستان باندې چرته هم بد وځي راغلي دي پاکستان د وی سپورټ کوي پاکستان ورته خپل بارډرز چې کوم یو کولاو کړی دي او د یو ښه ګاونډي هیواد چې کوم هغه اصلي چهره ده هغه پاکستان افغانستان ته خو دا د 1300 کالو راسي دغه درې دیش لکه چې افغانستان چې کوم ولس دی هغه پاکستان کې میشته دي. نو دینه تاسو اندازه لګولای شئ چې پاکستان څومره غټ د سره د افغانستان د خلکو ته خوشامدید ویل دی هرکلی ورته ویل دی. ګورئ 40 کاله نه زیات شولو چې د افغانستان چې کوم سټیزنز دي هغه دلته کې په پاکستان کې موجود دي او د پاکستان ما په خیال کې هرې شوبې کې نن سبا لکه دی څه نه څه لاس شته دی خو لکه دی چې کوم سوچ دی چې د پاکستان د موږ په ملک د افغانستان په حالاتو کې پاکستان سره نیگیټیو رول دی یا منفي کردار دی ما په خیال کې کم چې هم وي هغه د دا پکاري چې څوره چې تخپل نوې مضبوط نو تبل ملک بری کې ولې خبره کوي نو افغانستان ته پکار ده د افغانستان سټیزنز ته پکار ده چې هغه د خپل ځان مضبوط کی پهله د افغانستان حکومت مضبوط کی دا خلک د لاړ شي هلته کې مونږ دا منو چې افغان چې کم خلک دی هغه ډېر سټرګل کوي محنتي دي نو دوی که ښه محنت په خپل افغانستان په خپل ملک کې وکړو دا به دوی دپاره ډېر ښه وي خو دوی چې کم الزامات په پاکستان باندې لګوي نو ما دا خیال دی چې پاکستان چې کم دی دا خو خپله د دهشتګردۍ او یا د ترهګرۍ ښکار دی 70-80 هزار نه زیات خلک چې کم دی هغه زمونږ مړه شولو په د جنګ کې زمونږ فوج زمونږ عام سیویلین خلک چې کم دی هغه د ترهګرۍ ښکار شولو او پاکستان ته د دې 13 کالو کې دا جنگ چې کم دی دا په پاکستان کې نو دا د افغانستان راغلی دی دا په پاکستان باندې اثر دی د افغانستان د امریکای حملې نه پس نو نه صرف افغانستان ته غلطه نقصان ورسېدو پاکستان ته یو خو جانی لحاظ سره نقصان ورسېدو د خلک مړه شولو زمونږ ډېر درانه خلک زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د جنگ ښکار شولو بل ډېر غټ اثر چې په پاکستان باندې وشولو هغه دا ده چې مونږ معاشي لحاظ سره او ډیر زیات مونږ ډسټرب شولو او د پاکستان چې کم معیشت دی د جنگ پاکستان ته ډیر غټ نقصان ورکړو. ثاقب څه ګڼئ چې دغه په غیر قانوني توګه باندې چې کوم خلک دلته کې میشته دي هغوی د ملک نه لاړ شي د هغوی ملک نه چې کوم دی خپل ملکونو ته لاړ شي پاکستان معیشت باندې به څومره اثر پرېوځي دې سره؟ ګورئ دا خو یو لانګ ټرم سوچ کیدلی شي خو لکه دا خو یو د ادارو چې کوم ریپورټس دي هغوی دا وایي چې د پاکستان کې چې آخري څو میاشتو کې د ډالر ولا کم سمګلینګ شو او د ډالر قیمت چې کوم د پورته تللو کې د افغانستان چې کوم دلته غیر قانوني خلک دي هغو ډېر غټ لاس دی او یو صرف ډالر نه دی دی نه علاوه د پاکستان او افغانستان چې مانځ کې کم بارډر دی هغه ډېر ستر بارډر دی نو د بارډر باندې سمګلینګ چې کم دی هغه ډېر زیات دی نو ظاهره خبره ده چې کله سمګلینګ کېږي نو ټیکس چې کم دی هغه د ستا خزانې ته نه راځي نو هغې منفي اثر چې کم دی هغه لازمي په هغه باندې تا په معیشت باندې راځي خو اول خبره چې پاکستان دا یایي پاکستان د غیر قانوني خلکو خبره کړي د پاکستان د رجسټرډ خلکو خبره نه ده کړي غیر قانوني خلک چې کم دي هغه یو ملک کې هم څوک نه پرېږدي او هغه که امریکا وي که انډیا وي که کم ملک هم وي که روس وي که چاینا وي که ترکیه وي هغه دا کوشش وي چې غیر قانوني خلک چې کم دي هغه د خپل ملک نه وباسي نو پاکستان صرف دا ویل دي چې کوم غیر قانوني خلک دي هغه یې د لاړ شي هلته. ها ثاقب بله دې کې چې کوم مهم پوینټ دی دا هم دی نه د پاکستان حکومت طرف نه چې دغه قسمه خلک چې کوم په غیر قانوني توګه باندې میشته دي هغوی سره پاکستاني اوسیدونکي پاکستاني شهریان نه هغوی سره کاروبار کولی شي نه هغوی سره چې کوم دی هغوی له ځای ورکولی شي هغوی له پناه ورکولی شي که چا په دې کې ککړ پاتې شو نو هغوی خلاف به په سختو اکشن چې کوم دی هغه به اخیستل کېږي. دې حوالې سره راته ووایه چې د پاکستان چې کوم خلک دی هغه څنګه بچ کړي ځکه چې که موږ وګورو په خاصه توګه پښتنو زموږ چې کوم علاقې دي په هغې کې خو افغانستان چې کوم اوسېدونکي دي هغوی بالکل هغه زه به ووایم چې هغه خاله کې میلاو شوي یو قسم لکه نه مطلب د هغوی کلچر د هغوی ثقافت د هغوی رسم و رواج د هغوی طور طریقې هغه بالکل د پېښور یا زموږ چې کوم د کیپي پښتانه دي هغوی سره بالکل میلاو دي نو په دغه کې به څنګه پته لګي؟ ګورئ زه د کلچر طرف ته چې کومه تا خبره وکړه دې باندې راځم خو پیاله اول کیسه دا دی چې د تا ته چې ما د جیو ټیګینګ خبره وکړله
د مقصد دا دی چې د دلته کې مځکې خستی دي کورونه خستی دي کاروبارونه کوي هغه وجه دا زموږ منځره کې چې کوم دی باقاعده داسې افغان بستی هغه خلکو کاروبارونه دي په خبر کې موږ ګورو مارکیټونه دي ګوري ته چې کله یو کاروبار کوي یا مځکه خلی په یو ملک کې نو زیره خبره ده چې هغه تاسو سره بچری کارت وي خدای داسې چال کړي دي چې لکه یو ملګری په تروبني یا بل کس په تروبني اسټام لیکل دی چې دا کاروبار چې کوم د هغه په نامې وي خو لکه د سره اسټام لیکلی وي ټیک شولو مطلب لکه سول اونرز چې کوم دی هغه دا نه دي بلکې بل کس چې کوم دی هغه دوی سره شامل دی پکې کله چې دا یکم تاریخ نه اپریشن سٹارټ شي نو د کې به ډېر خلک داسې راوځي چې کوم دو خلکو سره غیر قانوني تور باندې غي کاروبار شروع کړي دي خو دا پروسس به داسې وي چې په اولې مرحله کې به هغه خلک زی پاکستان د مختلفو ادارو یا کوم نیوز ارګنایزیشن چې کوم دی هغه دا ریپورټس دي چې پاکستان د فیصله کړی دا چې کوم د افغانان دي کا د قانوني غیر قانوني یا د کارت هولډر چې دي لانګ ټرم خبره زه تاسو کوم اوس ولا نه کوم پاکستان دا غواړي چې دا ټول خلک دلته لاړ شي خو اولې مرحله کې باغ خلک چې غیر قانوني دي کم بلې مرحله کې هغه دي چې هغه سره د افغان کارت چې کوم دی او بلې درېمې مرحله کې باغ خلک زی چې کوم سره د یو ان ایچ سی آر او پاکستان معاهدې تر لاندې کم پی او آر کارت دی خدا ته ته لانګ ټرم خبره کوم خو لکه دغه خبره چې کوم دلته کې دوه خلکو کورونه خستی دي دو خلاف بزیره خبره ده چې یکم نفس اکشن شروع کیږي او پېښور کې چې کوم دی زته ته د پېښور ښار خبره کوم هغه ته کې ټیک ټاک لکه کوم چې غیر قانوني افغان دي یا دلته په پنجاب کې کم دي هغه فلحال ټینشن کې دي چې مونږ به څه کوو خو لکه دا ده چې یا څومره ټایم شته دي یا څو ورځې شته دي نو هغه نه پس یکم نه پس به کتل کېږي چې ادارې څه کوي هغې وجه دا ده چې دا ډېر غټ پروسس ده ګوره 37 लाख کې چې صرف 13 लाख دی هغه رجسټرډ دي دنه بهر چې کم دی هغه ټول غیر قانوني دي د خلاف چې کله اکشن کوي دا به ډېر او لکه دی و ډېر غټ اپریشن وي دا خلک به کا پولیس نسی نو هغه به کم ځای کې ځای کوي ټیک شولو یا کا د ډیپورټ کوي نو هغه به څه طریقه وي لکه د پروسس چې کم دی دا ډېر غټ دی نو دا به یکم نه پاس اوس پته لګي چې د پروسس به د وفاقي حکومت او پېښور د مونږه صوبایي خیبر پښتونخوا حکومت چې کم دی دا به څومره منظم طریقې سره کوي یا به څه طریقه کوي د خیبر پښتونخوا نوم ما ځکه واخیستو چې په د 37 लाख کې چې 52% کم افغانان دی هغه په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي سره څه ګڼئ چې دغه د اپریشن نه پس دغه چې کوم د دوی خلاف کریک ډاون وکیږي دې نه پس به د پاکستان یا زمونږ چې کوم د افغانستان سره بارډرز ایریاز دي هغه کې ترخګرۍ کې چې کوم کیسونه دي په کمی اتلی شي که نه د دې خلکو افغانستان تلو سره به په کیسز کې زیاتوالی راشي ګورئ که مکمل عمل درآمد وشولو په دې فیصلې باندې چې دا ټول غیر قانوني خلک دلته نه لاړ شي نو دا خو لکه د امنیت په د امن او امان حوالې سره حالات چې کم دي هغه خو سازګارېدل کیدل شي ښه کیدل شي بهترۍ طرف ته تلل شي خو لکه د پاکستان او افغانستان چې کوم حالات دي مختلف وزیرانو طرف نه چې کوم بیانونه دي د افغانستان چې کوم مختلف وزیران دي هغوی هم بیانونه راځي هغوی هم زره ټیم کې حد چې کوم دی هغه اکراس کی او دمکۍ په تور باندې یا په او مختلفې خبرې اترې کوي اوس د افغانستان چې کوم حکومت دی یا چې کوم عبوري سیټ اپ دی هغوی هم دا ریکویسټ کړی دی پاکستان ته چې تاسو د ستر زړه نه کار واخلئ اوس یکم تاریخ نه پاس به اوس لاګي پته خو دا ده چې دا خلک چې کوم دي دا که نن نوي سبا خو بدلوني وي دلته نه هغې وجه دا ده چې دا غیر قانوني دي نو دوی ته تلل هم پکار دي او پاکستان باندې پریشر خو شته دی د اقوام متحده یو ان ایچ سی آر او مختلف عالمي تنظیمونه چې کوم دي دا پریشر لازمي شته دی خو پاکستان خپل حالات چې کوم دي هغه دومره ښه نه دي چې 40 کالو نه دی مونږ دلته پاتې کیږي د خوراک څښاک او ډېر مختلف سیزونه دي او خاص خبره چې کوم دی هغه د امن او امان حوالې سره د نور چې کوم معاشي حالت چې کوم دی هغه که ورستو هم کې خو کوم امن او امان حوالې سره چې کوم دي هغې دپاره دا ضروري دي چې دا خلک چې کوم دي دا یکم تاریخ نه پاس دلته نه لاړ شي او مرحله وار ځي څه هم ځي خو لکه دوی ته دا پکار ده چې خپل وطن ته لاړ شي کم از کم ثاقب تاسو له خبرونو خبرې قدمون د خوږو دونکو پروګرام کې اوس وخت شوی یو سندرې زه چې یو سندره و د هغې نه پس به ثاقب سره ونورې خبرې کوم